قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سورة الاخلاص پس سورة الناس نازل ده او ترتیب نزولی کی دوشتم ده. د دې سورې پاکو د سورة الفاتحه په شان ده کې ګڼ نمونه دي. سورة الاخلاص نوم ده او سورة التوحید هم نوم. دریم نوم د دې سورة التفرید ده او سلورم سورة التجرید. دا سورة الاخلاص او سورة التوحید او تفرید او تجرید دا د دې وجر تسمیه یو ده. سورة التوحید ورته په دې بنیاد باندې وای او تجرید او تفرید ورته په دې بنیاد باندې وای چې په دې کې د الله سبحانه و تعالی یووالی بیانېږي. دا وضاحت په دې سورې پاک کې دی چې الله تعالی په ذات کې په صفاتو کې او د صفاتو په تقاضا کې یو دی، څوک سره برخور نشته. او سورة الاخلاص ورته په دې بنیاد باندې هم وایي د دې وجوه د تسمیې لږ ډېر دي. بعض علما کرام وایي چې الاخلاص ورته په دې بنیاد باندې وایي چې په دې کې خالص د الله تعالی توحید بیان دی، بل مضمون پکې نشته. د دې علاوه چې کوم نور سورتونه دي نو په هغه کې مضامین ګڼي، لکه سورة الفاتحه شوله، سورة البقره، آل عمران، نساء وغیرہ. په دې سورتونو کې ګڼ مضامین الله سبحانه و تعالی راغونډ کړي. او په دې سورة الاخلاص کې دغه یو مضمون د توحید مضمون دی. او بل وجه د نوم دا ده چې الاخلاص معنی دا ده چې سړی خپل بندگی خالص کی الله لرا، او یو سړی د دې په وجه باندې خلاص شي د جهنم د ورنا او د جنت د تلو مستحق شي. په دې بنیاد باندې دې سورې پاک ته سورة الاخلاص وای، اگر چې د الاخلاص لفظ په دې سورې پاک کې دننه نشته دی. او د مضمون په اعتبار سره دې سورې پاک ته دا نوم کېښودلی شو سورة الاخلاص. دغه شان سورة توحید او تفرید او تجرید. بل دې سورې پاک نوم دی سورة النجاح. او د هغې وجه دا ده چې کم سړي دا سورې پاک ولوستو په دې باندې عمل وکړو نو دی خلاص شو د جهنم د اور نه، دته نجات او خلاصۍ حاصل شو. سورة الولایه دا هم د دې سورې پاک نوم دی. او د دې وجر تسمیه علما کرام داسې ذکر کوي چې کم سړي دا ولوستو من قرأها صار من اولیاء الله. کم سړي چې سورة الاخلاص ولوستو او چې څنګه د دې حق د په دغه حق باندې ولوستو، عمل پې وکړو، دغه عقیده خپله کړله، صار من اولیاء الله، دا د الله تعالی د اولیاءو نه وګرځېدو، ځکه ورته سورة الولایه وایي. او سورة المعارفه هم د دې سورې پاک نوم دی. او د هغې وجه دا ده چې دې سورې پاک په ذریعه باندې انسان معرفت الهي حاصلوي، خپل رب د دې سورې پاک په ذریعه باندې پیژني. دا ګڼ نومونه د دې سورې پاک په عظمت باندې او د دې په شرافت باندې دلالت کوي. لکه علما کرام دا وضاحت کوي مفسرین د اسامیو او د اسماو کثرت زیاتوالی دا دلیل وي د دغې سورې پاکو په شرف باندې او په لویوالی د عظمت باندې او په حیثیت باندې. نو دا سورې پاک هم ډېر حیثیت والا، عظمت والا، شرافت والا، قدر والا، مرتبه والا، شان والا صورت دی، لکه څنګه چې سورة الفاتحه وه. د دې سورې پاکو فضیلت په ګڼو احادیثو کې موجود دی. حدیث مبارک دی امام بخاری په صحیح البخاری کې نقل کړی دی، او امام ابو داود په سنن ابي داود کې ذکر کړی دی، او امام نسائی هغه په سنن نسائی کې ذکر کړی دا حدیث مبارک د حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عنه په روایت باندې دی. وی ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد الله الصمد. یو سړی را ولګېدو، بل سړی واورېدو چې دی بل سړی تلاوت کوو او سورة الاخلاص وی یرددها ټول شپې دغه ګردانه و. سورة الاخلاص شروع کو قل هو الله احد، ختمی بیا بسم الله کوي، بیا یې وایي، ختمی بیا یې وایي او دغه تلاوت کوي سورة الاخلاص. چې کله سهار شو دغه سړی راغی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته دا خبره ذکر کړله کأن الرجل یتقالها. دې سړي په داسې انداز باندې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته عرض کوو گویا کې چې د سړي خیال دا دی چې دې سړي تلاوت پوره نه دی کړی، لکه چې ټوله شپه دغه یو سورې پاک ګردانوي. دې سړي ګمان دا و چې دې سړي تلاوت لږ کړی دی. کأن الرجل گویا کې چې دا سړی یتقالها کمې ګڼو چې د تلاوت لږ کړی دی.
پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته فرمایي والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. زما دې د هغه ذات باندې قسم وي چې زما قبضه زما روح چې دغه په قبضه قدرت کې ده، زما نفس دغه په قبضه قدرت کې ده، دا سوره پاکو د قرآن مجید د دریم حصے برابرې کوي. یعنی قرآن مجید چې درې حصے کې نو د یوې حصے برابرې د سوره پاک کوي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته د دې حدیث مبارک د دې سوره پاک عظمت وښودلو چې دا دومره شرف والا دی. د مضمون باندې یو بل حدیث هم د حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عنه پر روایت باندې ده. قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لاصحابه. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته فرمایي ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلة. یو سړی پتا سو کې څه شته ده چې هغه د شپې د قرآن مجید دریمه حصہ تلاوت کی، یعنی عجز کوي به د څوک په گشته ده چې هغه پوره کی. فشق ذلک علیهم، دا خبره په صحابه کرامو باندې درنه پریوته ماندار ټول سر فکر پیدا شو چې دا خبره وخکاره د پډاګه ده چې په مونږ کې د یو سړی نشته دی چې هغه په یوه شپه کې د قرآن مجید دریمه حصہ ولولي او تلاوت کی. وقالو، او صحابه کرام عرض وکړو اینا یطیق ذلک یا رسول الله، په مونږ کې څوک دی چې دی چې هغه په یوه شپه کې د قرآن مجید دریمه برخه ولولي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او فرمایل الله الواحد الصمد ثلث القرآن. یعنی دا سورة الاخلاص چې ده قل هو الله احد چې په څلورو آیاتونو باندې مشتمل ده، دا د قرآن مجید دریمه حصہ ده. دا حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ پر روایت باندې یو حدیث مبارک ده د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه ده روایت کې قالا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلة فانه من قرأ قل هو الله احد الله الصمد فی لیلة فقد قرأ لیلة اذن ثلث القرآن. چې کم یو سړی دی هغه د شپې دریمه حصہ د قرآن مجید لولي نو دا سړی عاجزه کوي معنی نشي. او چې کم سړی سورة الاخلاص په شپه یعنی یو پیر سورة الاخلاص تلاوت کو نو په دغه شپه کې گوئے کې چې د قرآن مجید 1/3 حصہ دریمه حصہ تلاوت کړل. نورم ګڼ روایتونه شته د دې سورې پاک په فضیلت باندې. هغه یو مشهور حدیث مبارک ده. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو شکایت راوړو، ویل زمونږ امام دی هغه په هر رکعت کې سورۃ الاخلاص لولي اخلاص، او خبردار چې بل سورې پاک هم لولي، سورې پاک ولولي تلاوت کې او په هغې پسې سورۃ الاخلاص لولي. زمونږ سره اختلاف په دې خبره باندې دی، مونږ ورته وایو یا خو دا سورۃ الاخلاص لوله او یا بل سورت لوله، دا ولې جمع کوي؟ هغه امام صاحب ورته ویله که زما امامتي هم خوښي او زم امام خوښ یم نو دا سورۃ الاخلاص خو به وایم، او که نه یې چې ته به دا امامتي پرېږدم ځان له بل سړی امام ونیسئ. خو د هغه ملګرو دغه امام خوښ هم و، پرېښودو ته هم تیار نه و او دغه اختلاف یې ورسره کوو. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم را وغوښتو وی ولې تلاوت کوي؟ وی د الله پیغمبر زما ورسره مینه ده، مینه محبت مې دی ورسره. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې سورې پاک د محبت ته جنت ته داخل کړي، جنت ته داخل کړي. ول دا بله خبره ده، فقهي مسله دا ده چې بار بار د سورۃ الاخلاص په مانځه کې تلاوت دا اولا نه ده، مکروه ده. سړی یو سورت وایي بیا پسې سورۃ اخلاص وایي، بیا سورت وایي بیا پسې سورۃ الاخلاص وایي. نو تبا سوال کوي چې دغه صحابي خو تلاوت کوو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې د دې سورت دا تلاوت پتا او د دې د محبت پتا جنت ته نه باسي. د هغې مبارک علما کرامو چې دا غلبة الحال دی او دا غلبة الحال داسې یو څیز ده چې دې نه استدلال نه کېږي، بل د دغه صحابي سره دا خاص دی ځکه د هغه دا محبت دومره دی، دومره محبت یې دی چې د دغې محبت د وجې نه د لپاره دا جایز دی. د دې نه علاوه د بل چا دپاره دغه علما وضاحت کوي چې په کار د نورو صحابو هم بیا دا طریقه خپل کړی وی.
حضرت عمر خپل کړی وی، حضرت ابوبکر صدیق دا طریقه خپل کړی وی، حضرت عثمان لم ته وی صف لنا ربک فإن الله انزل نعته فی التورات. ته د خپل رب لږ وضاحت وکړه، ځکه چې الله تعالی خو خپل نعتو خپل وضاحتو خپل تعریف په تورات کې نازل کړی دی. فاخبرنا من ای شیء هو، په دې خبره باندې مونږ پوهه کا چې ستا رب د څه نه جوړ دی. ومن ای جنس هو، د کمې قبیلې نه دی. اذهب هو ام نحاس ام فضة وهل یأکل ویشرب، د سرو زرو نه جوړ دی، د پیتلو نه جوړ دی، د سپینو زرو نه جوړ دی، خوراک کوي که نه کوي، سکاک کوي که نه کوي. وممن ورثت دنیا، دنیا ورته د چا نه پاتې شوې ده. او ومن یورثها، چاته به دنیا پاتې کېږي چې کله خدای او ستا رب مړ شي نو چاته به دنیا پاتې کېږي. فانزل الله تبارک وتعالی هذه السوره. د دغه تفصیلي سوال په جواب کې الله تعالی دا 4 آیاتونه دا نازل کړله چې په دې 4 آیاتونو باندې مشتمل دا سوره پاک ده. او حضرت عبدالله ابن عباس هم دا خبره کوي چې دا نسبت د الله تعالی د خاص صرف د الله سبحانه وتعالی تعریف ته پر 4 آیاتونو کې. په تدبر کې مولانا امین احسن اصلاحی سے یو بلوینا کوي، هغه دې فرمایي کله مکه مشرکان وړو سوال ونکو، يهود سوال ونکو، خو دغه سوال دغه ماحول سوال دی. ځکه چې په هر مجلس کې ودا خبره ګرمه وه، دا مناظره به وه، دا بحث به و چې ستا رب څوک دی، د څه نه جوړ دی، د چا بچی دی، څوک دې پیدا دي که څوک دې پیدا نه دي. نو چې کوم مسلمانانو نه هغوی به ویل الله یو دی، د الله بچی نشته. د مکې مشرکانو به ویله چې نه دا فرشتې د چا لوریانې ده، د کوم دی نه راغلی. د مکې مشرکانو به دا دعوه ویله، دا خبره به کوله، دا دعوه به کوله چې څومره فرشتې دي نو دا د الله تعالی لوریانې دي او الله تعالی د پیرۍ سره واده کړی دی او دای بچي دي. نسواراو به ویله چې نه الله خو یو نه دی، دا خو درې دي. حضرت عیسی علیہ السلام هم الله دی، الله په خپل الله دی. او حضرت مسیح زوی د مریم، حضرت مریم علیه السلام دا هم خدای دی. د عقانی مثلثو او تثلیث عقیده وه، هغوی به د خپل عقیدې دپاره دلایل ویله. یهودو به ویله نه دوه دي، یو حضرت عزیر علیه السلام دی، یو الله تعالی په خپله دی. نو په دغه ماحول کې دا مسله دا ګرمه مسله وه. نو الله سبحانه وتعالی دغه ماحول جواب نازل کړلو او داسې 4 آیاتونه نازل کړله چې د شرک هر یو ورخ چې دی نو هغه بند کو، چې د کم طرف نه د شرکو اندازه وه. نو الله سبحانه وتعالی د شرک او د شریک چې کم تناو دی او کم طرف نه اعتراض راتلو نو الله سبحانه وتعالی پر 4 آیاتونو باندې دغه ځګونه بند کړله او خالص توحید مسلمانانو ته وښودو په دې سورې پاک کې. قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام اولنې مخاطب خود دې رسول الله صلی الله علیه وسلم وو او وسی هر مسلمان چې داغه عقیده توحید ده نو داغه د دې قل د پاره مخاطب دی. هر مسلمان ته دا خبره کوي چې کم کسان د الله سره برخور ګرځي، کدا یهود دی او کدا نصارا دی او کدا نور مشرکان دي، نو تاسو هغوی ته دا خبره وکئ الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله یو دی، الله صمد دی، نه د چا پلار دی نه د چا بچی دی، نه څوک برابر شته دی. وضاحت د دې سورې پاکو هغه داسې دی، هو الله احد. د دې هو په باره کې مفسرین دا وضاحت کوي چې دا ضمیر شان دی. د بعض علماء کرام هو خیال دار چې دا هو مبتدا، لکه څنګه چې تفهیم کې د مولانا خیال دا دی، هغه د خبره کوي چې دا هو مبتدا ده او دا الله دای خبري اول دی او احد خبري ثانی دی، دا مطلب دی. او ګڼ مفسرین دا خبره کوي، ابو الثنا پر المانی کې دا وضاحت کوي. دغه شان د کې په مدارک التنزیل کې ابو البرکات هم دا وضاحت کوي. په معالم التنزیل کې ابو محمد هغه هم دا وضاحت کوي او دا خبره فرمایي چې دا هو دا ضمیر شان دی
او دا داسې ضمیر دی چې د دې دپاره مخکې مرجع نه وي، ځکه چې دا کم د چا په باب کې خبره کېږي، د چا په باره کې خبره کېږي، دا د سامع او د متکلم، د مخاطب او د مخاطب په منځ کې دا مشهور وي، چې پټه پناه خبره نه وي. نو دا الله سبحانه وتعالی په باره کې تپوس کېدو نو هو ضمیر شان دی، او دا ضمیر شان دا د عظمت د بیان دپاره راوړلی کېږي چې د کم چا په باره کې خبره کېږي نو د هغه به عظمت وي، د هغه به حیثیت وي، د هغه به شان وي، د هغه به عزت وي، د هغه به قدر وي. په دغه بنیاد باندې دا هو ضمیر شان راوړلی کېږي چې یو خبره خو دا ده چې د الله سبحانه وتعالی تعریف هم وکړلی شي، خو دویمه دا ده چې د الله سبحانه وتعالی قدر هم بیان شي، د الله تعالی عزت او د الله تعالی شان هم بیان کړلی شي. او لویه خبره ده، نو چې لویه خبره ده د هغې دپاره دا ضمیر راوړلی شو، هو شان دا دی الله احدن یو دی. بیا چې دا هو ضمیر شان ومنې د دې به د اعراب سره څه تعلق نه وي، بیا به دا رستنی ځان له جمله شي الله دا مبتدا ده، احد دا خبر دی، الله مبتدا ده، الصمد بیا خبر دی. الله احد الله یو دی، په ذات کې یو دی، په صفاتو کې هم یو دی. معالم التنزیل کی ابو محمد وضاحت فرمائی چې احد او واحد په یو معنا باندې دی، احد او واحد یو معنا ده. خو د لغت امامان دا خبره کوي چې د احد او د واحد په منځ کې فرق شته، او فرق دا دی چې احد د هغه چا دپاره استعمالیږي چې هغه په جنس کې او په ذات کې یو وي، یعنی په ذات کې یو دی، دغه ذات نه بل نه وي، دغه جنس نه بل نه وي، نو د هغه دپاره احد لفظ استعمالیږي. او واحد د هغه چا دپاره استعمالیږي چې د ذات بل د ذات نه بل څوک وي، خو چې دا کم صفات په ده کې دي نو دغه صفات په چا کې نه وي. لکه اوس مثال د هغې ښکاره مثال به زه وایم، دغه مثال خو د لغت امامانو نه لیکلی، خو زه تاسو ته مثال وایم چې دا خبره لږه په ډاګه شي. لکه اوس مثال مونږ به داسې وایو چې یو جنس د مالټو یو جنس دی، او یو مالټه هم شته او د هغې سره د دغې جنس نه او د دغې ذات نه بله مالټه هم شته، بله هم شته، او ګڼې دي. خو یو مالټه ته داسې بیاموستی ده چې په دغه مالټه کې چې کم صفات موجود دي دغه صفات په نورو مالټو کې د په دې ملګرو کې نشته دی، او په دغه صفاتو کې دا یوه دانه چې ده نو دا ځان له ده، د ده لپاره بیا واحد استعمالیږي چې برتقال واحد، دا داسې یو برتقال دی چې یوه مالټه ده چې د دې دا صفات بل چا کې نشته، نو دا یو ده په صفاتو کې. او احد د هغه ذات لپاره استعمالیږي چې دغه ذات نه بل څوک نه وي، دغه جنس نه بل نه وي. هم دقه وجه ده چې قرآن مجید دا اسلوب چې دی نو دا ناشنا اسلوب دی، ځکه د قرآن مجید د نزول نه وړاندې لفظ د احد مضاف استعمال شوی دی، لفظ د احد مضاف الیه استعمال شوی دی. لفظ د احد استعمالیږي د عموم د نفي دپاره، او لفظ د احد چې کوم دی نو هغه د شرطیې د عموم دپاره هم استعمالیږي، بطور تعمیم د نفي، بطور مضاف، بطور مضاف الیه دا استعمالیږي. خو لفظ د احد د قرآن مجید د نزول نه وړاندې بطور صفت نه دی استعمال شوی، داسې نه دی استعمال شوی چې تفاح احدن، زید احدن، عمر احدن، عمر واحدن، زید واحدن، داسې استعمال شوی دی. خو برتقال یا تفاح احدن یعنی د احد بطور صفت په کلام عربی کې اړو استعمال نه دی. قرآن مجید دلته په دې ځای کې استعمال کړی دی الله احدن، دا احدن دا د الله دپاره صفت دی، یعنی بطور صفت استعمال شوی دی. دلته خو خبر دی خو بطور صفت استعمال شوی دی. بطور صفت په دې بنیاد باندې استعمال شوی دی چې الله سبحانه وتعالی په ذات کې یو دی، په صفاتو کې هم یو دی، او الله تعالی په ذات کې یو دی. او چې کله تا ومنله چې الله سبحانه وتعالی په ذات کې یو دی، نو تا نفي وکړه د الله تعالی د پلار نه، تا نفي وکړه د الله تعالی د بچي نه. تا په خبره باندې ومنله چې الله تعالی په ذات کې یو دی، که پلار یې نو په ذات کې خو یو نه شو، که بچی یې نو په ذات کې خو یو نه شو. او چې تا ومنله چې الله سبحانه وتعالی یو دی په ذات کې، معنی دا ده چې الله د چا پلار نه دی، الله تعالی د چا بچی نه دی. یوازې په دې احد کې دومره لویه معنی پرته ده چې د الله سبحانه وتعالی تعریف پرې باندې پوره کېږي.
الله احد، الله تعالی په ذات کې یو دی، الله تعالی په صفاتو کې یو دی. د الله تعالی د جنس نه څوک نشته، د الله تعالی د ذات نه څوک نشته. الله تعالی وحده لا شریک ذات دی. الله تعالی د چا پلار نه دی، الله تعالی د چا بچی نه دی. د لفظ احد دا ټول وضاحت راغونډ کړی دی. د الصمد صفت الله سبحانه وتعالی ولې راوړو؟ ځکه چې دغه تنده د توحیدو دا خو احد پوره کوله ماتولی. لکه یو سړی دې شي وایي چې د الله تعالی ما ته وضاحت وکړه صف لنا ربک، نو که ته دې شي وایي چې الله احد دا پوره ده. حضرت بلال رضی الله عنه به یو لفظ استعمالو، ابا سویل احد. د مکې مشرکان به ترې نقل اورېدله، په دې یو لفظ به یې دومره وډبوو دومره به یې وډبوو چې هغه به بېهوشه شو. خو هغه به دغه لفظ نه پرېښودو، احد به یې ویلی. ما ته دغه کلمه معلومه وه چې په دې باندې د مکې مشرکان خفه کېږي. ولې پې خفه کېږي؟ ځکه چې په دې احد لفظ کې ډېر لوی زور دی. د احد معنی دا ده چې د الله تعالی بچي نشته. د مکې مشرکانو ستاسو غلطه عقیده ده چې فرشتې د الله تعالی لوریانې دي. د احد معنی دا ده چې د الله تعالی سره په ذات صفاتو کې څوک برخور نشته. او دا 360 بوتان چې تاسو په خانه کعبه کې دنده یا باري خودي دي، دا ګوره د خدای مخلوق دی، نه د الله تعالی برخور نه دي. د امیه زوی د خلب برا ولګېدو، د چابکونو ګزارونه یې په هغه باندې وکړله او له پاسه یې په کاڼه یې کېښودو، یینې به یې د هغه د بدن نه وبهیولې، خو هغه به ویلې احد احد به وي. ځکه چې په احد کې دا ټول وضاحت موجود دی دننه. خو الله سبحانه وتعالی بیا وفرمایل الله الصمد. الله ګوره صمد هم دی. په تدبر کې مولانا امین احسن اصلاحي صاحب د دې وضاحت دشي فرمایلی دی چې دا بعضی برغ صفات الله سبحانه وتعالی راوړي. فرمای عزیز دی، حکیم دی، دو صفتونه راوړي. رؤوف دی، رحیم دی، دو صفتونه راوړي. کبیر دی، المتعال دی، دو صفتونه راوړي. دلته هم الله فرمای احد دی، صمد دی. د هغې وایي لویه وجه دا ده چې د احد سره چې صمد ذکر کړي نو بیلنس برابروي. او بیلنس دا دی چې د احد نه چې یو صفت د الله سبحانه وتعالی د خلکو بیا غلط سوچ خپلو. هغه دا دی چې الله تعالی په ذات کې یو دی، په صفاتو کې یو دی، د خپل مخلوق سره به تعلق نه وي. ځکه چې الله تعالی دومره لوی شان دی، دومره لوی شان دی چې هغه په ذات کې یو دی، پلار یې نشته، بچی یې نشته، همسر یې نشته. نو دا مخلوق په خپلې مسلې څنګه الله ته وایي؟ یو واسطه پکار ده. داسې واسطه پکار ده چې هغه زمونږ په حیثیت کې ډېر زیات اوچت وي، او من وجهین خدای او من وجهین بندی. لکه حضرت عیسی علیه السلام د خلکو عقیده دا وه چې دا خدای هم دی او بنده هم دی. ځکه چې دا خو د الله تعالی بچی دی، نو تعلق یې د الله سره هم شته او د بندګانو سره هم تعلق شته. او مونږ خو بندګان یو، زمونږ خو د الله تعالی سره تعلق نشته دی. جو مونږ به حضرت عیسی علیه السلام ته وایو، عیسی علیه السلام بیا هغه ته وایي. دغه شان د مکې مشرکانو خیال دا و چې لات دی، منات، عزا، نو الله تعالی خو یو دی. نو چې یو دی زمونږ خو سره تعلق ځکه نه جوړېږي چې الله تعالی خو په ذات کې یو دی، په صفاتو کې یو دی، او مونږ خو د خدای مخلوق یو ډېر کمزوري یو. نو مونږ په نیغ څنګه الله تعالی ته خپل خبره وکړو، خپل حاجت ورته مونږ وړاندې کړو. مونږ به یې لات ته وایو، منات، عزا ته به وایو، او د دوی خو چونکې مرتبه سیوا ده، جو دوی به الله ته وایي. همدغه وجه وه چې د مکې مشرکانو دا وضاحت کوو، وما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مونږ خو د دې بوتانو دا بندګي ځکه کوو چې دا مونږ خدای ته ورنږدې کړي. دا مونږ یو واسطه جوړه کړې ده. نو الله سبحانه وتعالی دغه سوچ په الصمد باندې ختم کړو. دا خبره خو په خپل دی باندې ټیک ده چې الله سبحانه وتعالی وحده لا شریک ذات دی. الله تعالی په ذات کې یو دی، په صفاتو کې یو دی، بچی نشته، پلار نشته. وګوره د خپلو بندګانو د بې پروا نه دی. الله تعالی صمد دی، محتاج الیه دی. خلق په براه راست خپل حاجتونه الله تعالی ته وړاندې کوي. او دغه د الصمد معنی ده. الصمد ویل کېږي ما یصمد الیه. ما یصمد الیه معنی دا ده چې خلق هغه طرف ته توجه کوي او خپل مشکلات ورته ښیي چې دا مشکل مې دی حل کراله، دا ضرورت مې دی پوره کراله، دا حاجت مې دی دراله پوره کا. دې ته صمد وایي. صمد اصل کې په عربی کې لوی کاڼي ته وایي، غټ کاڼی چې دی، چټان چې ورته وایي په اردو کې. او چټان په دې بنیاد باندې چې د خلکو به د دغې لوی غر په ذریعه باندې ځان او د دشمنانو نه بچ کوو، او دا خپل مشکل به په دغه ځای باندې حل کوو. نو صمد معنی دا ده چې خلکو هغه ته محتاج دي او خپل حاجتونه ورته وړاندې کوي. ما یصمد الیه معنی دا شوله.
بعض علماء اکرام لکه حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی صمد ویل کیږي چې هر د کمال صفت د الله سبحانه وتعالی پورا ده، کمه پکې نشته. الله تعالی شریف ده، کمول شرفه. الله تعالی عظیم ده، الله تعالی رحیم ده، الله تعالی کریم ده، الله تعالی قدیر ده. دا ټول صفتونه چې دي نو دا کامل دي او په دې کې د ذرې برابر نقصان نشته دی. الله الصمد نو چې کم فساد ولاړېدو، کم نقصان را پورته کېدو، نو هغې هم ختم کو چې تاسو به څوک واسطه نیسئ نه، بلکې خپل حاجتونه به الله تعالی ته وړاندې کوئ. په دې منځ کې به څوک واسطه نیسئ نه، نه لات نه منات نه عزا او نه بل پیر او نه مولا نه پیغمبر نه حجر نه مدر نه شجر.